بسم الله الرحمن الرحیم. باب احکام المرتدین. وی تر اوسه پورې دا کافرو بیانو چې هغه اصلا کافرو، اصلي کافر، او اوس دا کفر بیان کوي چې اطواری دی رستو راشي، یعنی مسلمانی او کافر شي. مرتد هو الراجع عن الاسلام، کوم کس چې مسلمان وي او د اسلام نه رجوع کوي ته مرتد وایي. مسائل بیانې واوره. وإذا ارتد المسلمون للإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كشفت عنه. مولوی صاحب کې اوسړی مرتد شو، حکم دا دی اسلام به پیش کو، نو که اسلام یې راوړل نو ډېره ښه ده، کومه شبهه مو بهایي اوله ختمه کو، نو که اسلام یې رانه وړلو بس به قتل کو، نو درې ورځو پورې مهلت یې کو، وختونه ورکوو بیا ودام څه لازمي نه ده. وإذا ارتد المسلم کله چې مرتد شي مسلمان، والعیاذ بالله الله دې موږ وساتي، عرض علیه الاسلام، اسلام به پیش شي، فإن كانت له شبهة کچرې د ده څه شبهه وه کشفت عنه، د هغې نه به کشف وشي، څه معنی ختمه به شي، ده نه به دا شبهه لرې کو، لأنه عصاه اعترته، کیدی شي قریبه ده چې پیش شوي ده د شبهه، فتضاحو نو زایله به شي، وفيه دفع شره، اوی شبهه زایله کول او لازکه دي، موږ مقصود خو د ده وجل نه دي، د شر ختمول دي. نه د شر ختمول دوه طریقې دي، یو وجل دي، یو واپس مسلمانېدل دي. نو چې په ګوړه باندې مري زالو ته څه ضرورت دی؟ تاسو نه پوهېږئ یختارو اهون الشرین. وفيه دفع شره، او په دې کې دفع د شر راځي که نه باحسن الامرین باندې، دو امرینو کې چې کوم احسن دی یعنی اسلام پاغه، الا ان العرض چې دی دا اسلام ورته پیش کول مولانو ویلي واجب نه دی، ځکه دا خو اسلام خو بینو نه خبر دی. علی ما قالو غیر واجب، وی دا عرض چې دی واجب نه دی، لأن الدعوة بلغته، ځکه دعوت ورته رسېدلی، کافر ته چې دعوت رسېدلی هم بیا هم دعوت ضروري نه وي. راشه پسې قال ويحبس ثلاثة أيام، درې ورځې به قید کو، نو فإن اسلم که اسلام یې راوړلو نو خبخه، وإلا قتل کنی قتل بشي. راشي جمع صغیر عبارت راوړي، هماغه مفهوم دی خو لږ زیادت دی پکې، صاحب د هدایې دا انداز دی موږ شروع کې ویلیو چې کله کله قدره عبارت پسې هماغه مفهوم والا جمع صغیر عبارت هم راوړي، وجه څه چې زیادت پکې وي. دلته داسې دي وفي الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام حرا كان او عبدا، دا مخکې و قدره عبارت کې هدایته او که نو دا ټکې پکې نو. فإن ابا که انکار یې وکړو قتل قتل بشي. وتاویل الاول، تاویل اول لکه جامع صغیر کې د دې خبرې بیان هم نشته چې درې ورځې مهلت به ورکړی شي، نو قدرې کې د هغې بیان و دې کې نشته. هلته د هور او غلام خبره نه وه، دلته دا هم شته. اوس خبره جامعه شوره ټوله پکې راله. نو قدرې کې چې دا خبره د درې ورځې مهلت به ورکړی شي، جامع صغیر کې نشته. تطبیق هم دا دی چې دا واجب نه دی، که هغه وغوښتلو له وربیکو. تاویل دا والله دی انه یستمهلو، هغه چې مهلت وغواړي نو فیمهلو، یستمهلو مهلت وغواړي نو فیمهلو، مهلت به ورکولی شي درې ورځې. هلکه درې ورځې ولې ورکې؟ وایي درې ورځو کې سړی که یو شی اختیارولی شي، لکه خیر شرط کې هم درې ورځې، لأنها مدة درې ورځې یو موده ده، ضربت چې دا بیانولی شي لإبلاء الاعذار، د پاره د اختیارولو د عذر. هلکه څه عذر دی یار؟ وعن ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله روایت دا دی انه يستحب، ومستحب دا دی چې درې ورځې ټیم ورکو، واجب نه ده. ان يؤجل 3 أيام، چې درې ورځې ټیم ورکو. طلب ذلك ولم يطلب، که طلب یې کړی یو که نه وي. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په امام واجب ده درې ورځې ټیم ورکي. ان على الامام ان يؤجله، واجب ده چې نیټه ورکي 3 أيام، ولا يحل له در باره نه ده حلاله ان يقتله قبل ذلك. څه مشکل شته؟ لکه وجه څه نه مولي صاحب؟ وی مسلمان دی بهی چې مرتد شو معلومیږي څه شبهه بهی، هسې خو څوک نه مرتد کېږي، نو په کار د درې ورځې ټیم وله ورکو، شبهه ختمه کو، خامخا به څه شبهه وي. لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة، ځکه ارتداد د مسلمان به خامخا سره شبهې په وجه وي ظاهرا، فلا بد من مدة، څه موده پکې ضروري ده، يمكنه التأمل، چې ممکن شي د پکې سوچ فکر کول. فقدرناه بالثلاث، موږ درې ورځې پکې مقررې کړلې.
او وجه بیان شو لك لانها مدة ضربت لابلاء الاعذار ولنا من احناف لپاره دلیل چې 3 ورځې مهلت ورکول واجب ندي قول الله تعالی دی فقتل المشرکین مطلق ویلی من غیر قید الامهال امهال پکشتا نشتا پکی وکذا قوله علیہ السلام فرمائی من بدل دینه فقتلوه چاچی دین بدل کنو بس خیسی ختم کئی بلا وجه اور مولی سب دا خو حربی کافر دیکھا مستامن خو دینا نچه مستامن ندے نتشو ور مسلمان ندے مرتد شوے مستامن هم ندے حربی دے زمیم ندے مستامن هم ندے نتشو حربی شو حربی کافر دا چی دعوت رسیدلی بے دعوت شتا دا تخو دعوت هم رسیدلی کن ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة وترسدله فيقتل للحال في الحال بوجل كيجي من غير استمهال بغير دمولتا وهذا وجداد لأنه لا يجوز تأخير الواجب دا لا بلا وليس بيوكار چه واجب شي كنا نداغي تأخير چي دا جائز ني ندى قتل واجب شوي ولي تأخير كي جائز ندى تأخير دا واجب لأمر موهوم دي ووهمي كار دا بارا چه غي اسلام دي اسلام خو پتہ نہیں لگی چه راوڑی کنی راوڑی وهمي دي صرف ولا فرق بين الحر والعبد جامع صغير كم دغو دوارو يو حکم دي لإطلاق الدلائل مطلق دي او کیفیت د توبه بچوي که توبه وباسي خو منګ ویل خبخه 400 والو خبر هم کړي وکنه نو خبخه کلی عاده چی د مطلقي ادیانو نبرات اعلان کی سوا د اسلام نه ټول نه بری یا کم توخت لري اغه نه بری يهوديت توخت به يهوديت نه بری شوم نام کافی ده وګورئ وكيفية توبتي أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لا دين له دين خذ مرتدين بس ذات سبوي دي إسلامنا إلى ورطولنا زبري أو ولو تبرأ كشري بري شو هم منتقل غدنا كم تش منتقل شوين وبهم كافدا لحصول المقصود مقصود حاصل شو كان بيجي بي فإن قتله قاتل لك بروغري يوصل مرتد شو أو يوكسر عليه مريكو حالانکه دمانه لا دوباره اسلام نه دی پیش شوی حکم خدا لري چې څوک مرتد شي اسلام به پیش کی چې اسلام یې رانوړو الا به حکم د قتل اسلام بلا نه دی پیش شوی او چا مړ کو ویخه کاری ونه کو خلاف اولا مکروه تنزیهی کاری وکړه دا زموږ د حناف راي د څوک چې وی دعوت ورکول ورته واجب نه دی دعوت ورکول خو ورنکړې شو هغه ته پرې نه خوستلو نو مکروه کار شو کنه شو مکروهی تنزیه خلاف اولا کار دی البته دا چې قتل کو د څه څوک قتل کړي چې معصوم الدم هم نه دی اینه محفوظ هم نه ده نو بس هغه باندې څه لازم نه کاری خانه دی کړي خو څه بلازمیږي نه فإن قتله قاتل قبل قبل عرض الاسلام مخکره پیش کول دی اسلام نه علی باغبانی نو کوری هم مکروه ده ولا شيء على القاتل من تنشتا معنی د کراهت دلته ها هنا ترک المستحب وليس بیات ساتيغا یو مکروه تحریمی یو مکروه تنزیهی مکروه تنزیهی کله کله عام معنی ورکی خلاف اولات ویل کیږي خلاف مستحب خلاف اولایینو دلته موږ علامه شوی ذکر کړی دي معنی د کراهت چې دلته ترک مستحب ده یو یعنی مستحب پر خودلو دعوت نه ملو شوی ولی وجنی دویم و انتفاع الزمانی او زمان په دمه نشته لکه وجه سره ځکه کفر چې مبیح دی قتل ده خو کفر اختیار کړي قتل خپل ځان ته مباح کړي دي والعرض او پاتې شو اسلام پیش کول بعد بلوغ دعوت غیر واجب واجب ونه امام شافعي رحمه الله اسلام پیش کول په واجب او 3 ورځې مهلت څوک چې واجب غني دغه بنسبانه قتل هم مکروه تحریمي او اما المرتدته بروغره مرتدي سره وڅکو هغه قتل سینه کوجنو باندې ځکه چې اصلي کافرای موجل نشته چې اصلي کافرای حربیه وجل خو نشته کنه لکه مرتد شو لم نبي وجنو قد كوبه واما المرتدة فلا تقتل وقال امام الشافعي رحمه الله فرمای تقتل دا وجنو وجه سره لما روينا الذي مطلق ویلی من عام صيغه ده من ویلی اسامي کی من صيغه عام ده من بدل دينه فاقتلوه مطلق ویلی بلا دا کوم وجد قتل چې په مرتد سړی کې راغه په دې خزه کې نه کنه یا بس چې کله علت د سړی په خزه کې دی نو حکم د سړی په خزه لګي لکه چې کله علت کې اشتراک وي نو به بچا کې اشتراک وي حکم کې وي ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل ردة د سړی
دا مباح کی قتل من حيث انه جنایت مغلظه دې حیثیت نه چې دا جنایت مغلظه ده فتنات بها نو دارو مدار د حکم د کفر چې ده د جنایت کفر چې ده بها دا به بچا باندې په دغه کومه بردت معنی بوي پوه شولې به بچا بوي ردت معنی عقوبه فتنات بها به د وښه فتنات بها عقوبه مغلظه خپل فاعل نائب فاعل اشتکنه موږ دې نائب فاعل بیل جوړولو فتناتو نو دارو مدار بوي بها په جنایت کفر باندې د چا څوک به فتناتو نو دایر بوي بها په جنایت کفر باندې څوک بدایر وي یعنی راضی با عقوبه مغلظه څوک عقوبت مغلظه عقوبت مغلظه قتل لینو بس پوه شولې سوچ میں نو خی برات آسان دے فتناتو نو دایر بئی راضی با بها په جنایت کفر باندې ک سړی کی وی ک خزه کی وی عقوبت مغلظه یعنی قتل وردت المرأه ردت د خزی چله تو شارکو دا شریک دے ها د ردت د سلیس و تو شارکو ردت د خزی شریک دے په دغه عقوبت کی وردت المرأة ردت د خزي تشاركو دا شریک دی ها د ردت د سلی سره صحیح شو کنه یار فيها بدی عقوبت کی صحیح شو نو تشاركو ها نو شریک به ور سری په موجب کی او موجب وورا وردت المرأة ردت د خزي چې دی تشاركو دا شریک دی ها د ردت د سلی سره فيها بدغه جنایت کی وس پوه شولې نو تشاركو نو دا خزه به شریک شي نو دغه علت د خزه به شریک شي په موجبها په موجب د علت د سړی کی هم چا څوک دی قتل له ولنا موږ د بار دلیل دار ان نبی علیه السلام چې نه منه کړي ان قتل النساء دا دلیل دی بلا ولان الاصل تاخير الاجزيه الى دار الاخره وای برو ګوري اصل خدا د چې جزاء په آخرت کې راځي کا د سړي د بد عملو سزا به کوم دی کې ملاويږي نو د دې خزي د بد عمل سزا چې د کفر اختیار کړي مرتد شوی دا هم شرطي آخرت کې وي کنه به تاسو سړی ولي وجنی وای داغه د شر نه د دفع لپاره او خزي شر شته نشته پته نه لګي بوي شوي کنه اصل دا د جزاء شرطي آخرت کې نو به د خزي جزاء هم شرطي آخرت کې نو سړی غدل ته ولي کوي شر ولا دفقو ولأن الاصل جري تاخير د زیود الى دار الاخره اذ تاجيلها وجدار کتوس دلته سزاګانی جاری کی کنه نو دته هوتا موقع ختم کړل دا واپس کېدلو د نیکو اعمالو کولو کمل لیکو به نه عمل کول شي ځکه تاجیل چې خلل واقع کی بیمان الابتلاء به خو امتحان نه دی امتحان کا خو دنیا علاوه چې ته ژوندې پرې دی مخې ته ولر قسمه کیسه راځي وین اودل عنه وانما اودل عنه او عدول شوه د دینه دفعا لشر ناجز عنه د سړی نه ښه سړی چې مرتد شي وجنه به کنه ولی دې لپاره چې موږ د په وکړو دا غشر د لپاره ناجز کم چې واقع دی او الحرب او حربي جوړیږي جنگ کوي ولا يتوجه ذلك او نه متوجه کیږي دغه حرب من النساء د خزونه لعدم صلاحیت البنیه ځکه هغه کې صلاحیت دغه بنیاد دغه جنگ نشته کنه بخلاف الرجال په خلاف د سړو باندې فصارت المرتدد کل اصلیته پشان د کم کفر شولا اصلی کافر شولا قال قدری مولا فرمایي ولکن تحبس قید کو به قید کی خو به چوکا تر سوچي اسلام نه راوړي حتی تسلما ولی لان امتنان زکدا من شولان ایفای مری سے برو غري من ویلو قید د بار درې اجزا پکار دي یو سری باندې یو شی واجب وي یو او قادری چې ادای کی دوا او نه ادا کی درې قید کو به دا ویلو بار بار دلته مسوګرا امتنعت عن ایفای حق الله وسو بس اسلام راول به واجب دي قادر هم دا او بهم نه راوړي قید کا ځکه دا من شولا د بر کول د حق د الله تعالی نه بعد الاقرار مخکې کړو فتجبروا د معنی بجبر کیږي چې ایفا او حق ادا ک اسلام راوړه
بالحبس جبر بداسي کو چې قید کو به کما فی حقوق العباد کې سړی قید کوي کنه بچا باندې قرض یې نه ادا کوي قید کوي تر څو چې قرض نه ادا کړي او فی الجامع الصغیر کې راغلی وتجبر المرأة على الاسلام جامع صغیر کې الفاظ زیاتی دادي حرة كانت او امة دې لپاره دوباره راوړو والامة يجبرها مولاها وین زمانه به جبر مولام کوي نو کولی شي قیدی کې اسلام راوړل کني نه دی پرېدم اما الجبر چې فلما ذکرنا دی وجه بیان شولا حق په واجب دی ونی ادا کوي من المولى ولي کولی شي لما فيه من الجمع بين الحقين ځکه مولا یو کی جمع د دوه حقین به کې راشي مولا حق هم دی د الله غو امر پوره کی ويروى تضرب في كل ايام مبالغه دم روایت راغلی دا خذ به وهله کیږي پار ورځو کی هر ورځ به وهله کیږي د پاره د مبالغه فی الحمد للاسلام په اسلام باندې را او بارولو د پاره چې کوم مبالغه پکې پیدا شي بار بار وي قال قدري مولا فرمایي ويزول ملك المرتد عن امواله بردته زوالا مراعا فإن اسلم عادت الى حال الاكبر وګورئ یو سړی چې مرتد شو د کم اموال دي د دین ملک ختم هم مکمل نه دي ختم لحاظ به ساتو کہ اسلام یې راوړو واپس ملک په اموال وراله کہ اسلام یې راوړو مکمل ترنا ملک ختم د اموالونه نه پیږي وګورئ د امام صبرای دغه او د صاحبانو مسلک دا دی چې د مرتد ملک دا د سره ختميږي نه د اموالونه تر څو چې وجل شوی نه وي یا تر څو چې دارالکفر ته تللی نه پوه شولې پی او قاضي په فیصله وکړي چې بس هغه د حربینو نشو تر هغې پورې نه ختمېږي ويزول زایل کېږي ملک د مرتد عن امواله د خپلو اموالونه بردته سر به چې مرتد شو امام سی وی ملکی ختم خدا دا زوالا مراعا داسې زوال به چا بلا موقوف فی فین اسلم که اسلام راوړو عادت الى حالها نو د ملک چې دی دا خپل حال ته واپس راشي قالوا مولان ویلی دي هذا عند ابي حنيفه رحمه الله در اشاره ده مفتى به دکا او صاحبین څه وی لا يزول ملک ویلی مو کنه ملک نه ځای لکېږي وجه څه نه ملي شپلک بر وګورئ وای دا خو مکلف دی یار څه دی مکلف دی نو مکلف چې تر څو دی ملک هم ترغی دی ځکه کته ملک ختم کینو به خو مکلف پاتې نشو ځکه دا مکلف دی او محتاج دی هم یو خو مکلف هم دی ځکه هو ته اسلام راوړه بل محتاج هم دی نو فإلى ان يقتل تر دې چې قتل شي بقي ملکه ترغیب ملک څوي باقي وي کل محکوم علیه بالرجم لکه یو سړي باندې د رجم حکم وشو دا مړ کړي زنا یې کړی شه محسن دی نو دا هغه ملک ختمېږي د اموالونه نه ختمېږي کل محکوم علیه بالرجم همدغه شان فیصله بالقصاص شوې ده ولو امام صاحب دلیل لري اکبر وګورئ امام صاحب وایي دا چې کله مرتد شو نو دا مستامن نه دی ذمي نه دی نو حربي دی او زمونږ د قبضې د لاندې هم دی حربي چې کله زمونږ د قبضې د لاندې شي هغه ملک ختم شي ښه ځکه خو ته مونږ غلام جوړولی شو پوهېږئ که نه ملک یې څه شي چې ملک یې ختم شو نو مالکیت یې هم ختم شو ځکه مالیت خو والا و چې ملک یې و چې په ځان یې ملک ختم شو نو په اموالو به مالکیت څخه پاتې شي یار نه پوهېږئ پې څه وایي امام صاحب کله چې دا مرتد و نو دا حربي دی او زمونږ د قبضې د لاندې دی نو چې کله حربي د مسلمان د قبضې د لاندې شي نو مسلمان په مالک شي او هغه ملکیت ختم شي څه شي مملوک نو چې ملک بزان ختم شو مملوک شو نو په اموالو باندې په طریقه ولا ملک ختم شو نو مالکیت هم څه شو نو مال یې بس همداسې پاتې شو ووره ولو انه حربي مقهور دا مغلوب دی تحت ايدينا حتى يقتل تر دې چې قتل شي ولا قتل الا بالحراب تاسو خپل سوچو کې دا وجنی منګولي حربي دی ځکه کنه حراب بجنګ بوجا فهذا يوجب نو دا چې منګي وجنو زمنګ د لاندې قبضه کې دی واجبي زوال د ملک ده ځکه چې منګي مالکان جوړې دي شو خو د ملک په ځان ختم دي نو ومالکیته او د نور اشیاء ملکیت هم ختم شو غیر انه البته تمر خبره ده د دعوت د اسلام شته نو می شته چې دوباره اسلام راوړي نو ملک مکمل نه ختمو خیل ولا ساتو غیر انه د مرزد چې مدون الاسلام د دعوت د اسلام دی بالاجبار علیه هذا چې په دمانه جبرم کیږي او یرجع او امید
او ددم شته الیه اسلام ته نفتوقفنا ومن توقف کو د پامر کې فین اسلام کې اسلام راوړو جوهل هذا العارض دارزی ارتداد چره کأن لم يكن دا بد سیله کې سره راغلی نه دی خو ګری فی حق هذا الحكم د زوال ملک پاک یا د ملک به واپس راشي وصور کأن لم يزل مسلما دا بد سیله کې هم د غشن همیشه مسلمانو ولم يعمل السبب او سبب عمل ونکړلو سبب څوک ارتداد هغه مل ختمو کنه وینکو ځکه ارتداد موږ د څه کوله کې چې سره رانه وین ما تو کچري مړ شو خپل او یا قتل شو پر عدت مانی او لهق بدار الحرب یا دار الحرب سره ملحق شو او حکم بلا حقه او حکم وشو قاضي په سلا وکړل چې دغه سره ملحق داغه نه حساب په دې صورت کې رسې شو لکه مړ وس به مل ختم شي فیګه کنه نو استقر کفر نو سبب چې وس بر قرار ونی ولوخه سبب د څه د ملک د ختمې دلو فيعمل سبب بعمل وکي عمل خپل وظالم ملکو فیګه کنه قال قدري مولا فرمایي وان ما تو قتل على ردته انتقل مكتسب في اسلامه لکبر وګوره کچری دا مړ شو یا قتل شو په دې ردت په دوران کې امام سے برای دا اسلام په حالت کې کمال غټلې توجه هغه به وایي کنه تاسو نور سراجي ویلی دا اسلام په حالت کې کمال غټلې هغه بچاته منتقل شي مسلمانانو ورسه وتا ارتداد په حالت کې کمال غټلې اب فی وی امام سے وایي ان صاحبین رایدا دا چې دواړه مال به ورسه وته ملاویږي امام شافعی رحم الله وی دواړه قسم مال به فی وی وین ما تا کچری مل شو یا قتل شو بریدت مانی انتقل منتقل بشي ما هغه مال اکتسبو چې قسم کړي په اسلام کې الى ورثه المسلمانانو ته وکانه ما اواغه مال چې کوم کسب کړي په حال ردته کې دا بفي وی وهذا عند ابي حنيفه رحم الله وقال امام يوسف رحم الله فرمایي امام محمد رحم الله دواړه کې لاو مال ورثه امام سے بقول فتوا وقال سراجي کې اشتري اخیره کې امام شافعي رحم الله فرمایي کې لاهما فيون دواړه بسوي فيوي اخیره سراجي کې مطلب وفاق نه کوم بار زیاده ها والله چې کوم هغه مرتد باس لانه مات كافرا زکدام مړ شو کافر اول مسلم ولا يرث الكافر مسلمان کافر نه میراث نشوړي ثم هو مال حربي به مال حربي دي کوم دي ته رسیدلو امام شافعي ابراهيم الله دلیل اوريخه او كلاهما فيون وجه سره وې دا خو کافر هو کر مر گیا کافر کنه مړ شو او کافر نه مسلمان میراث وړي شي لانه مات كافرا والمسلم ولا يرث الكافر او بل ثم هو مال حربي داخذ حربي مال له یار داخو حربي دي لا امان له امان مرتنشته نو بس د حربي مال چګیر شي نو هغه صحیح فی کني فیکونو فین غنیمت کې داخل کړي دا کې بیت المال کې ولهما داغو دلیل دا او خو ویل چې دواړه مال به ورثه ته ملاويږي ولهما ان ملکه فی الكسبین بعد الرده باق و ملکی دواړو کسبینو کې د ردت نه پس هم لا څو باقی ملک لا شته دي دا مخکې مون بیان کړه مخکې دینه مخکې مسله کې ویل کنه صاحبانو په نسبت وي دا مکلف دي چې مکلف دي ملک قائم دي اموال نه ملک نه دي کټ شوی نو صاحبین وی ولهما ان ملکه فی الكسبین بعد الرده باق على ما بینناه دا مخکې مون بیان کړه وفینتقل بموته الى ورثته چې کله مړ شو ملک به چاته منتقل شي ورثه ته هلکه نو کافر دی د ملک څنګه ورثه ته منتقل کې توجه جواب کوي وایي موږ به داسې کو چې د دې ارتداد نه لږ شان مخکې د مال هغو ته منتقل شو هغه وخت د مسلمانو د استناد وایي که نه د څه وایي ګوره د ملک کله ختم شو چې کله دا مرتد شو صحیح ده که نه خدا ته چې لحاظ یو چې کله مړ شو نو ملکی د مرګ په وخت نه هغه وخت ختم شو کله نه چې ارتداد شوی و ارتداد راغلی و من خو هغه وخت صاحبین وایي حکم د ملک د ختمېدو نه لګو دې وجې نه چې کېدای شي څه شي واپس مسلمان شي چې نه شو نو ملک د هغه وخت نه ختم شوی دی او هغې کې هم لږ شان مخکې لا د کفر نه یو دوه درې سکنډه مخکې حالت د اسلام و هغه وخت کې ختم شو وایي چې هغه وخت کې مړ شو هغه وخت کې چې مړ مسلمان مړ شو نو مال یې ټول چاته منتقل شو ورسوه نه پوهېږئ پې څه وایي ويستند الى ما قبيل ردتهم او د دې استناد به وشي لږ شان مخکې د ردت ته اذ الردت سبب الموت ځکه ردت سبب د چا دی د موت دی که نه نو ګویا چې ردت په وخت کې دا مړو
نو هغه وخت کې خو د ردت نه مخکې کله چې مرتد کېدل وګویا دي مرتد کېدو سره مړ شو د هغې نه مخکې مسلمانو فیکونو توریث المسلم من المسلم دا خو میراث د مسلمان نشو امام صاحب څه وایي ګوره موږ هم منو دغه شان چې کله دا مړ کېدلو که نه ارتداد کله چې مړ شو نو ارتداد استناد کوو ارتداد په دوران کې ګویا چې کله مرتد کېدلو دغه وخت کې مړ شو خو دغه وخت کې چې کوم مال موجود و حق به مسلمان ورثو ته میلاویږي یار ځکه کوم چې ارتداد نه پس ګټلی دی دغه مال خو ارتداد نه مخکې په وخت کې ونه نو تن لږې پوه شوی که نه پې ګوره استناد به یو وخت تعالی کې چې هغه شی خو موجود هغې کې که نه نو موږ داسې وایو ګویا چې د ارتداد په وخت کې دا مړ شو داسې ده د ارتداد په وخت کې چې کوم مال موجود و نو حق به ورثو ته میلاو شي ځکه ارتداد نه پس چې کوم مال ګټلی دی خو لا هغه وخت کې موجود نه و نه پوهېږئ پې واوره ولأبي حنيفة أنه ممكن دا الاستناد چې موږ استناد وکړو فی کسب الاسلام کې عقل ته واړو لوجوده قبل الرده ځکه د ردت نه مخکې موجود او ممکن ده چې موږ استناد وکړو نسبت وکړو فی کسب الردت کې ومقه ټیم ته ولې لعدمه قبلها دغه کسب خو نو مخکې د ردت نه پوهېږئ ومن شرطه حالانکې د استناد د توریث لپاره شرط څه دی وجوده چې دغه کسب دا به موجود وي په هغه وخت کې کوم وخت کې چې ته نسبت کې هغه وخت کې به څه وي نه وخت کې د ارتداد نه پسې کوم کسب کړی مال یې ګټلی د هغه وخت کې موجود و نو من شرطه وجوده ثم انما يرثه وسوال دار څوک به وارثان جوړېږي توجه یو روایت دا دی چې کله مرتد کېدلو هغه وخت کې څوک وارث او کله چې مړ کېدلو هغه وخت کې هم وارث حق کس به وارث جوړېږي دویم روایت دا دی بی څوک چې ژوندی و د ارتداد په وخت کې حق به وارث وي که وروسته مړ شوی د ده نه مخکې مړ شوی هم خیر دی دریم روایت دا دی دا مفتابهیم دی بی چې کله دا مړ کېدلو دې وخت کې به ګورو دې وخت کې څوک ژوندي دي ورثه دي حق ته به ورکوو ارتداد په وخت کې که پیدا شوی و که لا نه پیدا شوی مطلب ورور یې د ده د ارتداد نه بس پیدا شو که نه هغه ته به میراث ورکوو څو رایې شولې درې یوه رایې دا د امام صاحب نه مشهوره رایې امام صاحب نه حسن ابن زیاد کړی چې بی هغه وارث ته به د ده میراث ورکوو چې د ده د ارتداد په وخت کې و او د ده د مرګ په وخت کې و دویم د امام یوسف رحم الله رایې د امام صاحب نه نقل ده چې کله څوک د ده ارتداد په وخت کې و هغو ته به ورکوو د ده د مرګ په وخت کې که و که نه او درېیمه رایې دا د مرګ په وخت کې چې کله څوک و هغو له به ورکوو د دې نه مخکې څه خبره نشته دی دا د امام محمد رحم الله رایې ده امام صاحب نه نقل کړي دا مفتابي ده واوره کوم ځای ته ورسېدلو ومن شرطه ثم انما يرثه من كان وارثا له چې څوک د ده وارث وي په حالت د ردت کې وبقي وارثا الى وقت موته همدغه شان وارث وي تر موت پورې في رواية نبي حنيفة اعتبارا للاستناد استناد له اعتبار ورکوي ښه استناد اعتبار دا دی چې هغه وخت کې هم ژوندی وروسته وي وانو د امام صاحب نه یو روایت دا دی انه يرثه چې وارث به جوړېږي د ده من هغه څوک کان وارثا له چې هغه د ده وارث وي خو عند الردت په وخت کې دا د امام یوسف صاحب نه روایت دی ولا يبطل استحقاقه بموته د ده د ارتداد په وخت کې که ورور د ده مثلا ژوندی و او بیا د ده ارتداد نه پس هغه مړ شو او بیا دا مرتد وروسته مړ شو بیا به هغه ته میراث میلاویږي خو هغه مړ دی هغه ورثو ته به میلاویږي نه پوهېږئ پې ولا يبطل نه به باطلېږي استحقاق د ده بموته بل یخلفه وارثه بلکې خلیفه به جوړېږي د دغه وارث کم بل وارث دی هغه لأن الردة ځکه دا ارتداد چې و دقه مرګ و دې وخت کې څوک ژوندي دي بس هغو ته میراث میلاویږي ردت په منزلت د موت دی وانو د امام صاحب نه بل روایت امام محمد رحم الله کړی دی انه یعتبر وجود الوارث عند الموت وجود د وارث له اعتبار دی خو کله موت په حالت کې لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده ډېره مزیداره قاعده ویلې ده مولوي صاحب کله چې سبب موجود شي د هغې نه پس یو شی سبب موجود شي خو لا سبب تام نه وي د هغې نه پس یو شی راشي بیا د هغې نه پس سبب تام شي نو داسې به ته ګڼې چې دغه شی چې کوم منځ کې راغلی دا د سبب نه مخکې راغلی پوه نه شوی پې سبب څه شي موجود شي سبب موجود شي تام نه وي بیا یو شی راشي بیا دغه شي نه پس سبب څه شي تام شي دا شی چې منځ کې راغلی دا داسې دی لکه د سبب نه مخکې موجود شوی
ته وایې چې هلکه دا خو سبب نه پس موجود شوی سبب نه پس موجود شوی خو د تماموالي نه مخکې موجود شوی چې ته مثال ویم دنه ما ګډه واخیستله غوا مې ترې واخیستله نو تم کېږي کله چې کله زه قبضه وکړم تاسو پوهېږئ کومه دی اچھا بیه مې وکړه غوا مې ترې واخیستله او بیا غوا ماله قبضه نه وکړي بچی یې راوړو او بیا وروسته زه قبضه وکړم نو داسې دی لکه دا بچی چې د بیې نه مخکې شوی نه به هم د دوی زما به نه وي پوهېږئ پې دقه شان حساب دلته دی ښه چې سبب موجود شوی و ارتداد خو لا تام نه و قتل شوی نه و نو څوک چې ژوندی و وارث ارتداد په وخت کې او دا مرتد شو نو هغه ته میراث میلاوېدو که نه خو دا لا مړ نه و مړ شو یو شی ارتداد نه بس موجود شو یعنی مرګ داسې ده که نه بیا وروستو دا مړ شو نو ګویا د هغه وارث موت دی د ارتداد نه مخکې مخکې و نو هغه ته به میراث نه میلاوېږي نه پوهېږئ وګورئ لأن الحادثه کله چې یو شی حادث شي لکه یو وارث مړ شو بعد انعقاد سبب منعقد شوی سړی مرتد شوی و دا کس مرتد شوی دی قبل تمام خو لا مړ شوی نه و کالحادث دا داسې دی لکه چې یو شی حادث شي قبل انعقادي یعنې هغه مړی چې دی هغه د مرتد د مرګ مرتد د ارتداد نه مخکې څه شو مړ شوی دی بمنزلة الولد الحادث لکه ولد د حادث من المبيين پیدا شوی خو قبل القبض وترث امراته المسلمه لکه مرتد ښځه به د مرتد نه میراث وړي ښه خو دا کله چې مړ شي یا قتل شي په ردت کې او هغه لا په عدت کې وي ځکه دا زوج فار دی ښه دا زوج څه دی زوج فار مثلا کړی وهي فی العدة شرط بدای چې په عدت کې وه او دا مرتد مړ شو لأنه یصیر فارا موږ ویلو که نه زوج فار به میراث ښځه وړي ګورې خو دې نه تښتي چې ښځه میراث وي نه وشي وان کان صحیحا وقت ردتې اگر که د ردت په وخت کې ښه ټیک ټاک دی خو بیا به موږ داسې کوو لکه مرض الموت باندې بیمار و او ښځې له طلاق ورکړی دی مقصد یې دا دی چې میراث یې محرومه کړي میراث به ورکوو والمرتدتو اوس مرتده ده د هغې کسب سره به څه کوو نو وایي کسبها د هغې کوم کسب دی لورثتها ته به میلاویږي لورثتها ته لأنه لا حراب منها ځکه د هغې نه خو جنګ هسې هم نشته فلم یوجد سبب الفی د سبب فی نه دی موجود ورثو ته به میلاویږي بخلاف المرتد عند ابي حنیفه مرتد په باره کې امام صاحب ویل که نه هغه یو ارتداد په دوران کې کمال ګټلې هغه فی وي ویرثها زوجها المسلم هلکه د مرتدي خاوند به میراث وړي ویاو خو د هله ان ارتدت وهي مریضه چې مرتده شوله او مریضه وه لقصدها ځکه د دې قصد دا دی چې ابطال د حق د ده وکړي چې کله هغه مریضه وه د خاوند حق یې د دې مال پورې متعلق شوی موږ ویلي کله چې سړی مریض وي د هغه ورثه حق د هغې مال پورې متعلق شي او دا به مرتده شوله مقصد یې څه دی چې میراث راله خاوند ونیسي ورکوو به ورله وان كانت صحيحه اكو صحيحه نو بیا خو د مرګ خبرې نشته دی او که بیا مړه شوله وروستو نو میراث به خاوند نه وړي لا یرثها لانه لا تقتل فلم يتعلق حقه نو متعلق شوی نه دی حق د خاوند د دې مال پورې بالردت صرف ردت د وجې نه ځکه مرګ خو یقیني نه دی بخلاف المرتد مرتد شي د هغه مرګ یقیني څنګه چې مرتد شي نو د ښځې حق یې مال پورې متعلق شي لکه مړ شو او ښه صحیح هم میراث به ورته میلاویږي ښځې ته نه شوي ډېر زر